بسم الله الرحمن الرحیم. دوه قسمه کلیپونه چلیږي. یو کلیپ د محب الله مولانا صاحب دی او یو دوه نور خلق دي چې هغې د تذکرې کوي. دې ټولو له په یو ځل جواب ورکوم. محب الله مولانا صاحب سره پرون زما رابطه شوې ده. هغې ما ته وي چې تا ما ته چیلنج را کړی دی او ما ته دې داسې خبرې وکړې، نو زما دا حق جوړېږي که نه؟ ما بلکل ستا حق جوړېږي، خبره دې کړې ده. باقي هغې ته مې وویل که تاسو علمي بحث کوئ او په خپل علم باندې څوک نه جوړي نو بس ټیک ده، آمنا وسلمنا، زه ورته تابعدار یم. که په مسلې بحث کوئ هم صحیح ده، که په بل شي بحث کوئ هم صحیح ده. زه هر څیز ته تیار یم. زه د هېچا نه څه قسمه پروا نه کوم. بل میم کل عام ویلي اوس هم ویم. د دې دا مقصد نه دی چې زه تکبر کوم، خو زه صرف دومره خبره کوم چې د بعضې کسانو د خالد ځان داسې ښکاري چې یاره مونږ یو بل نشته. نو زه هغه ټولو له دا دعوت ورکوم. دا کلیپ مې هم نه کوو ځکه محب الله مولانا صاحب زما خبرې شوي، هغې روغې خبرې وکړې او ډېر په اصولو په هر څه کې دننه. خو شاګردان یې اوس هم لاندې کمنټونو کې هغه لګیا دي او خپل هغه بواسیر وباسي. نو د دې له وجې زه دا خبره کوم. یوه خبره دا وه چې بله ورځ دا طالب چې راغی، هغه طالب دا خبره کوله چې زه د محب الله مولانا صاحب په مشوره باندې دا کار کوم. هغه وایي ما درته نه دي ویلي. نو هغه هم د ده نه یو قسم انکار وکړو او خبرې شته دی زما سره ریکارډ دي. بیا دې طالب چې دی د ما ته 3 ځل د محب الله مولانا نوم یاد کړی. یو کال مخکې د ما ته ویلي دی دلته رالی او د خبرې کولې. نو ده ته ما وی چې لکه باس کې دوي زه درته محب الله مولوي صاحب راولم، جمعه یې راوله. ده ته ما ویلي سبا مازدیګره پورې ټایم دی. د هغې نه بعد زه د څه نه خبر نه شوم. صحیح شو. او کیدای شي د محب الله مولوي صاحب ته ټلیفون هم نه یې کړی. په دویم ځل بیا داسې خبر راغله. ما بیا محب الله مولانا صاحب ته ټلیفون وکړو، نمبر مې ورله ورکړو. زما دا نمبر دی، تا ته څه مسله ما ته ټلیفون کوه او ستا د جانبه ما څه خبرې زه به تا ته کوم. بله ورځ چې مسله راغله نو ده ته چې ما خبره کوله نو دې ما ته وایي چې یاره ته ندیم مولي صاحب ته چیلنج ورکې، ته محب الله ته چیلنج ولې نه ورکې؟ جمعه یې زه واله غله مې دلم درک. دا داسې خبر راغله. نو محب الله مولي صاحب ما ته وایي چې ستا د بل سره خبرې ما به څه له یادې، زما ستا سره خبرې زه به درته رابطه کوم. دا پرونی خبرې دي د هغې. شاګردان هم دا خبره واورئ. دا د هغې الفاظو، هغې چې کومې خبرې وکړې نو د هغې نه بعد ما چلو که ملګرو ته ښه ښکاري او که بد ښکارېږي زه بسې کلیپ نه کوم. خو چې نن سهار ما د طالبان وي چې طالبان بیا په کلیپونو کې چې دی ولاندې په پوسټونو کې کنزل منزل لیکي، د هغې د وجې نه زه دلته راغلم، خبره مې وکړه. دا د هغې متعلق تذکره شوه. اوس دا خبره زما واورئ. ما دا خبره کل عام کړې وه. په موضوعاتو باندې څوک بحث کوي، الحمدلله مطالعه لرم. یو سړی علمي ځان ته یو دغه وایي، ځان ته یو باتور وایي که نه، او بیا وایي چې وروره زه یو لوی باتور یم. نو زه دا خبره کوم چې زما د چا د علم نه سترګه نه سوځي. دا نه ویم چې وروره زه شیخ الکل فی الکل یم، خو دا ویم چې زما د چا نه علمي سترګه نه سوځي. دا خبره ځان سره یاده وساتئ. دا شو د دې مولانا صاحب متعلق خبره. په دې کې هغې سره زما خبره وشوه او خبرې شوي دي. نو هغې خبرې داسې چې هغې زه معذوره ګڼم. نو د دې له وجې هغې له زه زیات زور نه ورکوم. خو که هغې کې بیا هم د دې یو طالبي او طالب وایي چې یاره وحدان مولانا د محب الله مولانا صاحب سره کېناستو دغه کوي یا نه کوي، نو صرف دومره هغې ته وایم چې ته خبرې مه کوه. ما ته د دې خبرو نه معلوم شو پرون د محب الله مولانا صاحب زما سره د هغې نمبر دی. هغې وایي چې زه خبره کوم زه به تا ته ټلیفون کوم، زما سره خبرې ما ته به هغې کوي. نو طالبان ځان له وسایط مه لټوئ. دا رضوان د چې بل ورځ راټینګ شو نو ویجې ته د محب الله مولوي سره مناظره ولې نه کې؟ نو چې ته د محب الله مولوي صاحب په سر باندې نازېږي، په خپله بیا څه لباسونه کې ته چیلنج ولې ورکوې؟ هغه چیلنج ولې نه ورکوي؟ هغې چې زما سره رابطه وشي خبره یو شاني، ته چې خبره کوې بل شاني. خو بیا ټیک ده، بیا چې زه خبرې وکړم هغه انسان دی به خبرې کوي. خو که څوک داسې وایي نو خبرې دغه چې دی نو پوسټونو کلیپونو ته ضرورت نشته. ځان سره یې راوله چې هر څوک یي کېنوه، الحمدلله زه ورته کېنم. دویمه خبره دا ده چې بعضې خبرې هغه زما د خولې نه چې وځي نو دا به ستاسو د بعضې طالبانو د لاسه. شیخ ادریس صاحب هغې ته هم زه دا جمله ور وړاندې کول غواړم. مشر یې، مشران یې، ستاسو د مشرۍ قدر په خپل ځای. بعضې خبرې چې زمونږ د خولو نه وځي دا به ستاسو د کشرانو د لاسه. ندیم مولانا ته هم دا ویم. اوس زما بل اوس خبرې وشوې، په کاره چې تاسو ویلې وې زه ټیک د زه طالب ته قار وم، په قار ټیم کې هغې ته ما خبرې وکړې، خو په کار چې کلیپ تا کړی وې نو چې په ما بسې په خپله کلیپ نه کوئ او طالب را پسې کوي او طالب کنزل کوي ردې بدې وایي ما ته خبرې کوي، زما استاذ ته خبرې کوي، زه به تا یادوم. چې زما استاد خبر کوي زه به تا یادوم. ټیک د صبر ښه شی دی، خو زه به چې دی په هر ټیم کې صبر نشم کولی، او زه په هر ټیم په صبر مامور نه یم. جزا د سیئ په سیئ سره دا مشروع ده.
زه به خامخه داسې خبرې کوم چې زما مشر تروره د بېعزتۍ خبرې راجع کېږي او زما چې دی یو عالم په بده باندې یادېږي او ماته یو سړی په زل بکواس کې یو طالب زه به خامخه ستا مشر یادوم زما د خولې نه به خامخه ستا مشر ته چې دی نسبت کېږي نو اول یادوي زه د ندیم مولي صاحب شاګرد یم چې بیا مو راټینګ کو نو بیا لاړو چې وایي زه په پلانکي ځای کې کوستان کې مبدا ځای کې دا ځای کې یم د هغې له وجې به زه د کوستان د ملګرو باره کې به هم زما څه خبر راشي زه دا ټول خبرې ټول کوستانیان ته نه راجع کوم دا کله چې یو ټیم کې یو قرینه موجوده یو کسي خبره کوي نو دا خبره به هغه ته راجع کېږي دا صفت چې بیانېږي او کله چې د کلي مذمت چې بیانېږي دا به صرف د دغه یو کس متعلقي پای کې به زما ښه ملګري مخلصان صفا ملګري او داسې کره شاګردان زما شته هغې ته زما دا خبرې راجع نه دي او نه داسې چې د یو قوم له وجې من حیث القوم زه د سړي بېعزتي کوم خو سړی چې تاسو غوسه کوي او د بحث نه یو طالب دی د شیرګړ په مدرسه کې د شیرګړ استادان ته هم زه دا وایم خدای خبر چې هلته یا دی یا نه دی ځان حسابوي کله وایي زه 400 کې یم کله وایي زه په پېښور کې یم کله وایي زه چې دی نو په شیرګړ کې یم کله وایي دې ځای ته کله وایي دې ځای ته دې ځای ته راتلل غواړي دې ځای ته راتلل غواړي ما ورته وي که جذبه دي او شوقي او هوا دې سر ته ختلي او د اخراج کوشش یې کې او نه خلاریږي او علم دې بړاس کړی یسوات ته راشه ته وایې زه طالب یم زه درته طالب کینم ستا د دغه موافق طالب درته کینم ته وایې چې زه په علمي مکالمه کې چې دی بحث مخې ته بوتل غواړم علمي مکالمه در سره د هغې دپاره درته یو کس کینم که ته وایې زه په مطالعاتي لیول کې خبر کوم زه درته په هغې کې کس کینم او باقي د دې نه بعد د وړو سره به زما خبرې نه مخکې مې هم نه دي کړي خو دا بعضې چې هغه ډېر په خناټه کېده چې ما که چلو که کیني جو خبرې ته به یې کینم نو هغه بکواس کو ما وې سوات ته راشه ما پسې شیرګړ ته کسان نو ته داسې یو لویه پینتره چې زه به تا پسې شیرګړ ته کسان درلېږم یې طالب مدرسه کې به دې بیا به دله څوک ځای درکوي یا به نه درکوي او ته راځې چې پینترې چلې نو د هغې دپاره هم زما ملګري تیار دي د کوستان ملګرو ته زما دا درخواست دی چې دې کس له داسې علاج وکړي چې دې یاد ساتي داسې نه زه به موقع ګورم بیا به زه کوستان ته به خپله درځم دا یوه خبره شوه او هغې له بدله به زه کسان هغه بوزم د ده مناسب چڼو له چڼې مولا له مولا عالم له عالم طالب له طالب دا زما اصول دي باقي ویمه پیر ګوهر ته چې سړی در پسې خبره وکړي بیا وایي دا چلې دا چلې وحدان دا وایي وحدان دا وایي ته په ما پسې دا وړې وړې ټمټمې ولې راپاسې دا ټمټمه دله په کلام کې ما سوری کړې نه وه په یو طالب باندې تا د دغه خوله لیده هغه جاهل سیزونه د الله درکړي قسم دې څو ځلې را پرې باسه په دې ځمکې له راواچوه بیا دې ځمکې له خپه راچوي وایي ما نه ده بېللې ستا خو داسې پرکټي د الله درکړي دي خو دا یاد ساتئ زه خپلو طالبانو ته وایم دې ځل خیر دا یو وارننګ شو بیا دپاره هو د دې سړي جواب به کوئ چې پینتر را مخې ته شو ټمټمه را مخې ته ټمټمې له به جواب کوئ عالم را مخته ایله به زه جواب کوم زما د پای سړی و هغې له به زه جواب کوم ورپسې کسان دی ایله به هغه شان کس مونږ جواب له ساتلی زموږ سره هر قسم پرچ ته څوک چې څه قسمه زور ازمایي راځئ الحمدلله هر قسم سړی د چا د علم نه قسم په خدای که ستاسو د دې علمي لیول نه مونږ دومره زره پروام کوو مړه او بدعتي سړي کې چې دی الله تعالی غیرت بیا د کم ځای ښودلی هغه علم تیم الله بیا په هغه وخت د ضرورت کې الله تعالی تې ساقطوي او هغه زور یې نه پاتې کوي نو دا خبره زه کوم پیره چې دا یاد ساته دې ځل به هم زه خیر چلو ستا به لږ د مشرۍ لحاظ وکړم ستاسو بعضې ملګرو ما سره رابطه وکړه چې چلو ته دې کې ګزاره وکړم مایل صحیح ده خو بیا زه دا خبره کوم چې ستا یو کس رالی و هغې ما ته چې دی نو ګډې وډې راجې کولې وړې وړې پینترې دي د شهرت دپاره دي ساتلي هغه هم قسم دی د شهرت دپاره هغه ندیم ویلي په ځان څه کوي هغه بل ویلو دی په شهرت باندې ځان څه کوي هغه طلحه د ده باره کې هغه دغه لیکلي قسم دی چې اوس یې ویم بیا به خلک وایي چې وروره تاسو کنزل کوئ تاسو دا شی پریکټیکلي کړی چې موږ بیا وایي دوی دوی کنزل کوي تاسو پریکټیکلي کړي دي او چې هغه موږ صرف په ژبه راوړو وایي خلک وایي کنزل یې وکړه ورنه د ده تپوس په کلام کې وکړه قسم دی چې کلام کې د ده نوم اخلي که نه خلک غوږونو ته ګوتې وړي او داسې ټمټمه ته په ما پسې راپاسې او ته پې زما بېعزتي کې کله پې د کراچۍ کې د بل عالم بېعزتي کې کله پې د بل عالم بېعزتي کې زما خپلو ملګرو ته دا درخواست دی که دې پیرې جواب کوئ هم اجازت بیا به نه پیرې نه به بلې نه به بلې چې څومره پینتره کولی شئ داسې وډزوئ دا ډوزنان پیران او د ده دا شاګردان چې د دې دا ډوزولي بیا د دې تماشه کوي او دا ستاسو د وجې داسې کېږي اوس ځان د باقي بیکګراونډ نه خبروه چې مخکې څه شوي څه نه دي شوي ستا دې وړوکې طالب دې ما ته ټلیفون کوي
په هغې کې دې بد اخلاقي کوي. زه دې وله کس ورکړم چې ده سره دې باس وشي. په باس کې هغه ته د عربۍ تپوسونو کې ده صرف یو شی په پاڼه باندې لیکلی، بس ته دې تپوس کوه جواب نشته، ته دې تپوس کوه جواب نشته. او بیا به ما پسې پوس ورکړي وایي وروره وحدان چې دی نو وتښتې، د وحدان یاد ساته. دا بعضې خبرې دا ستا د دې غلو د لاسه چې دی نو او ستاسو د دې غلطو خبرو د لاسه زموږ د خولو نه په تیزۍ باندې راوتلي دي. وحدان د تېښتې سړی نه دی، په خبره پوه شوې. او ما درته اول ویلي چې تښتې باغه سړی چې د چا نه څه پروا کوي. نو زه خو تاسو چې دی د ذرې مناسب نه ګڼم، زه به ستاسو نه تېښته په څه کې وکړم. خو دغه څیزونه چې سړی مو راکاږي لاندې پروت یو ځمکې له چې دی خپره اچي او بیا وی چې وروره زه چې دی نو ما دغه وکړلو، څه چل مې وکړو، ما چې دی نو وایي سړی مې وتښتو. نو ستاسو خو دغه کیفیت دی، دغه سیاسي خلک یې سیاسي خولې او سیاسي خبرې او سیاسي زبانونه، دا ستاسو عادت دی. دا خبره ځان سره یاد وساتئ. باقي ما مخکې ویلي چې د جمعیت علما اسلام ټول علماو باره کې زه دا خبره نه کوم. د جمعیت علما اسلام ټول علما زه داسې نه ګڼم، داسې پکې شته چې هغې دي په جمعیت کې موقف د اشاعت لري. دا راته معلوم دی په جمعیت کې بعضې شته هغه سیپیان دي، لکه دا پیر ګوهر، د پیر ګوهر نظریات د سیپیانو. بله ورځ یو شی شیر کړی، قسم بالله دا د سیپیانو مذهب دی. دی خو بس صرف په جمعیت کې اوټونو ته ولاړ دي او په دغه کې چې دی په جامه کې ځان پټ کړی دی او په دې باندې چې دی ځان مخې ته کوي. دا دیوبندیان نه دي، دا سوچه بریلیان او سیپیان دي او دی چې دی په جامه د جمعیت کې راغلی. نو زه جمعیت عمومي داسې نه ټارګېټ کوم، خو کله ناکله دا یاد ساتئ د جمعیت علما اسلام مشرانو چې ستا شاګردان ما دې ته مجبوره کړي چې زه ستا په هر مشر پسې خبره وکړم. ستا مشر ستا کشر چې دی هغه ما داسې مجبوره کړي چې زما د خولې نه داسې الفاظ راوباسي. نو زه دا خبره کوم، یو سړی بحث کوي، نو سړی د کار سړی خو مخې ته را مخې ته که که نه. نو چې اوس یو وړوکی طالب دی را مخې ته کړی او زما پې بېعزتي کې، زه به ستا د مشر خامخه بېعزتي کوم. زه به چې دی نو او بیا بله یو خبره پکې دا ده چې مونږ په انصاف خبره کوو، مونږ په سړیتوب خبره کوو او مونږ چې دی نو په رورولۍ باندې خبره کوو. دوی څه وایي یاره جو مونږ وایي راخ کوو د مونږ داسې وکړه مونږ داسې وکړه. بزرګانو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې په کومه لهجه کې راځئ په هغه کې به زه درځم. چې زه ګزاره کوم، ګزاره به د هغې مقصد به دا نه وي چې زه مسله پرېږدم، مسله به کوم خو په نرمه لهجه کې، مسله به زما وي، کومه حقه مسله د هغه به زه کوم، که به چا بده لګي که به چا ښه، خو لهجه به نرمه وي. خو چې نه سړی کېږي او په ما پسې دا واړه واړه کوتري را کورې کوئ او دا کوتري را پسې را پاروئ، نو د دې کوترو له وجې به ستا باندې به چې دی نو هم ګوی یو قسم داغ به در باندې لګیږي او تا پسې به چې دی نو هم یو میزایل در پسې کېږي. جزا د سیئې په سیئې سره اگر چې صبر کول ښه شی دی، خو لیکن ما وکتل چې ستاسو د بعضې پنترو ته صبر کول هغه تاسو د خلکو کمزوري ګڼئ. نو انشاءالله العزیز دا شی به نه که هر څوک په دغه ترتیب باندې به خبره مخکې چلو. او باقي زه دا خبره کوم دې کې به ټیک د ډېر ملګري ابه زما سره یا موافق یا به نه. جمعیت علما اسلام کې هر عالم به ګوره زما نه متوجه او زه چې رد کوم نو په نظریه کوم. دغه نظریه د چا وه نو اوس که هغه ښه سړی دی، اخلاقي دی، بل شان دی بل شان دی، نو بزرګانو زما مسله کې به مسلې او مسله چې دی که په دلایلو باندې زه چا مطمئن کړم چې زه به خپله خبره پرېږدم. خو په دلایلو زه چا نه مطمئن کړی خبره دی غلط او زه په غلط شي باندې رد کوم، خو د دې به دا مقصد نه چې وروره زه چې دی نو ټول په یو توره باندې وهم. دا شوه زما خبره. او باقي د محب الله مولانا صاحب خبره شوه، نو د هغې شاګردانو ته ویم زما ورسره د رابطه وشوه، زه ته د یو څو خبرې لګوم. د دې خبرو نه بعد زما زړه خو دا وي چې زه ولله جواب نه کوم، مایل خیر دی. خو نن سهار بیا دې کسانو سره ګډې وډې لیکلي، نو د هغې په عوض کې زه تاسو ته دا یو څو خبرې در وړاندې کوم، دا واورئ چې دا خبرې شوي دي. واخر دعوا. وعلیکم السلام، څنګه دی؟ خیر دی؟ خیر دی الحمدلله. ته ښه یې برابر یې؟ ښه وایه ښه ځوانه خیر دی؟ ښه خبره دا وه چې تا خو کلیپ کړی هغه ما واورېده او په دې کې مخکې وروستو خبرې به تا ته معلوم وي چې د دې نه مخکې تا څه ویلي او ما څه ویلي. خو اوس اخري خبره دا وه چې پرون بل ورځ چې دا کس رالی نو د ما ته دا خبره وکړه چې زه چې دا کار کوم نو دا زه ستا او د سیف الله مفتي په مشوره باندې کوم. ښه بلکل. نو اصل کې خبره اوس دا ده که نه تاسو نه یو خبره در اوس کومه ها وایه چې دا رضوان چې ستاسو سره دا بحث شوی دی که نه نو د دې نه زه نه یم خبر لکه او بلکل دې نه یم خبر. ما ته دا انعام الله صاحب دی ما ته دا 2 ورځې بعد دا کلیپ د پیر پر ورځ راغلی دی. زه په دې خفه شوم چې د الله بنده ته
په هر یو باس کې ما ولې چې لکه چیرن کې بار بار وجه څه لکه د کم وخت نه ته ما چیرن کې کله د چکران نه وتښتېد کله د بیاکن نه وتښتېد کله د یو ځای نه وتښتېد ما دا بلال سره زما د باسونه شو دي ما پکې ستا ذکر کړی دی اوس خبرې ته غوږ کېده چې ټیک د دغه خبره صحیح ده چې ستاسو تذکره پکې وشوه خو ده په مخه ویل چې ته د ده سره ولې نه کښېنې بالکل ده دا خبره کوله نو د رنګ داسې ورکو چې لکه ته د ده سره نه کښېنې ما زه سره ولې نه کښېنم یو خبر بل کومه کنه چې تاسو دا خبر په اکلیپ کې کړو کنه ما چې اکلیپ اورېدو کنه زه ما خو تاسو د دې نیم خبر کنه جی چې دې تاسو سره باس کړل کسٹم دې که دماغ دې سی وی دي چې راز باس کړل زما زه خو بای د منګل پور خبر شوم ما د منګل پور هغه هم چا بل چا ویډیو را لګل کنه زه نیم خبر تاسو باس مین مطلب دا چې تاسو په اکلیپ کې داسې وی چې زما د اکلیپ ته ولېږي تاسو دا ویل دي کنه په اکلیپ کې هغه چې کوم باس کو تاسو زما اکلیپ ته ولېږي کنه او بالکل خو دې کې ته مخکې بیک ګراوند هم وګوره مخکې بیک ګراوند هم وګوره په هغې کې بیک ګراوند داسې دی چې ده ماته 2 پیرې دا خبره وکړه لکه دا سیزونه دې ډیلیټ که ده بیا نه دي ډیلیټ کړي ده په ما پسې خبرې شوي دي که نه وګوره دا خبرې شوي دي دغې نه هم نه زما مشوره وګوره داسې وړوکې سړی خو نه یم چې مخکې د ما استاد دا خبرې شوي چې یاره خبرې به امن سم نه کېږي نه به ته خپل یو شاګرد ته زما خلاف خبرې کوې نه به د خپل شاګرد لکه زما خلاف به هم نه کېږي شاګردان به نه کوي ستاسو خلاف به هم نه کېږي دا خبره موږ کړې وه که نه په آپس کې بالکل دوی چې تاسو بیان کړل که نه نو الله حاضر ناظر ولاړ دی که نه که ما دوی ته دا ویلي چې یار تاسو د خلاف بیان وکړئ یا دا بس تاسو سره شوی دی که ما ورته ویلي یا سره زما مشوره وي یا سره ما داسې ویلي چې د دو خلاف بیان وکړه یا دې شی وکړه د دو خلاف چې دی نو یا ستاسو خلاف نه بلکې په دې شپلم کې د ستاسو شاګرد ښوولی یا ستاسو د مسیح استاد مو ته ښوولی بیا زه ګناهګار که نه د خو په دې ویډیو کې خبر دا و چې تاسو یو ځل نه شو که نه تاسو مخکې هم داسې ویلي د چوپړیال مسله تاسو وګورئ د چوپړیال مسله تاسو بار بار ذکر کړل که نه او د چوپړیال مسله چې ونه وګوره هغې کې پرنسپل موټا یو سړی و په کمرې چې موږ کله ناستو هغه زه بهر ته راوښتلم ما ته ویل چې یاره د دوی سره خبرې اترې مه کوه د دې نه ښه نه جوړېږي زه د هغه په وجه باندې رالم کور ته صحیح شو او تاسو د هغې نه کومه خبره جوړه کړو تاسو څو ځله دا زما خلاف اجتماع کړه دا خبره لکه اوس خبرې ته اوس غوږ کېده دا خو جدا شوه که نه ما چې مناظره وکړه د ندیم سره تا پای باندې کلیپ ولیکو ما چې کلیپ کړی و که نه بلکل هغه چې د هغې نه بعد خو زما ستاسو خبرې بیا شوي دي که نه د هغې مناظرې نه بعد زما ستاسو د هغې نه مخکې ستا خبرې وشوې که نه د هغې نه مخکې ستا سره زما څه تذکره وجه دا وه که نه چې د دې کلیپ نه مخکې دا خبرې چې که نه وې دا خبرې تاسو کړې وې ما د دې په رد عمل کې تاسو دا خبرې مخکې هم شوې دغې مناظرې نه مخکې شوې زمونږ د دې یو کس دی عمر سید نوم دی د عمر سید سره تاسو دغه کلیپ تاسو چې کوم د چوپړیال دا خبره کوئ دا د عمر سید سره عمر سید په وران شور ورته په دې کې ګرځولی کله به یې زمونږ یو کس ته خو کله به بل ته خو کله به بل ته خو زه به دې پوزې راوستلی وم که نه چې ما ته دغه یو چانس میلاو شو چې تاسو کله مناظره وکړه ما حق چانس ما ته میلاو شو په رد عمل کې ما تاسو د دغې خبرې جواب کړل دغه خو وشوه خو اوس زه تا ته دا اوسنۍ خبره کوم چې دا هلک چې دی دی ما یا 4 پیرې یا 3 پیرې د دې نه مخکې پوه کړی دی د پلار سره مې ورسره خبره کړې ده رور سره مې وله کړې ده جدا جدا د یو سره بیا د هغې نه بعد 2 پیرې په ده پسې طالبان کور ته تللي وو هغې کې خبره ډېره غټې ته تللې وه بیا طالبان ما سیټ کړل زه پسې په خپله د یو ځل ما پسې کلیپ وکړو زه پسې کور ته لاړم دی بیا بار ته نه راوتو اوس ده چې دی اوس په سمبټ کې په ما پسې بیان وکړو دی چې ما دلته راوغوښتو ده ته ما یې وس کېنه ده ویلي چې یاره ته رسالې رټکې او ته چې دی نو په سبق یا نه پوهېږي یا پوهېږي یا نه پوهېږي مایل زه صحیح ده ټیک ده تاسو به هم ځان ته وایي چې موږ کتابونه ویلي خو زه هم د کدوانو پاڼې نه پړاوم نو چې دی ما دلته راوغوښتو چې ما کېنو ده ته ما وی چې وروره تا چې څوک لمسی د دې تعین وکړه د یو ستا نوم اخیستی وي د سیف الله نوم اخیستی دی بالکل دا زه تاسو وایم که نه که دی ما لمسولی په دې 2 خبرو کې د سمبټ بیان شو ښه بله خبر دا ده چې دی چې دی که نه ده خو لکه علم نه دی کړی که نه تاسو په خپل باس کې څه ویلي دي تاسو په خپل باس کې دا ویلي دي چې یاره ګوره دا عالم دی که نه یو خبر دا شوه عالم مې دا ویلي چې دی ځان ته مناظر اسلام وایي ما د 2-3 کسانو د ده ویډیو راولېږله چې دا مناظر اسلام دی دی وایي چې زه د سره علمي باس کوم دی زما سره علمي کې د دا خبره کړې دی علمي یتیم دی بالکل او یو تاسو زه درځم چې زه علمي یتیم هم نو بیا خو اوس مسله دا ده که نه لکه مین مسله خو دا اوس ده که نه چې وګوره ما لمسول نه دي زما دومره شاګردان دي که نه ما سره چې کم شاګردان دي زما سره طبقونه وایي زما د مدرسې نه یو کس زما په مدرسه کې نه دی هغه زما سره چې د یو دوره وکړه نو مطلب دغه هره خبره په ما باندې راتپل دا لکه دا انصاف شو لکه چې رضوان څوک هغه تاسو په ما باندې راتپئ که مطلب چې بل یو کس وکړي په ما باندې راتپئ او زما خلاف په هر ځای کې تاسو زما خلاف هر بحث کې کوئ هلن کې ما ته وګوره که ما په یو مناظره کې یا په یو ځای کې په بل ځای کې که ما اقدام کړی ما اقدام کړی دفاع ستا حق دی لیکن چې ته اقدام وکړې زما دفاع حق دی دا خو دا خو زما خپل حق ادا کړی ما خو په دې کې دغه نه دی کړی که ما اقدام کړی وی او بیا به واقعي بیا به ته وایې چې یاره وګوره تا د انصاف نه کار ونه
ښه اوس زه دغه خبره وشوه جو ټیک د ما خو ویل که دا د ده رالیږلی دی او د ده په واسطه شوی دی د ده له وجې دا خبره شوې ده انسان چې دی نو لکه زه د دواړو خبرو نه خبر او تاسو تپوس وکړئ زما سره چې کوم طلبا په مدرسې دننه دي که نه هغه دې وکړي که نه هغه دې زما د مدرسې یو چا پسې د کلیپ وکړي او هغه زه ذمهوار ځکه یم چې بھائی زما سره الریډي هغه سبق وایي هغه دې چې کلیپ وکړي د هغې زه ذمهواري اخلم که نه او دنیا به هم وایي چې یاره وګوره دا د ده سره سبق وایي دې چې کلیپ کړي دی به لمسوي دی به ورته وایي که نه یو طالب علم تر اوسه پورې کلیپ کړی لکه د 50 پسې کړی ده ما ته غوږ کښېږده یو تعلیم ته ثابت کړه چې هغه 50 پسې کلیپ کړی زه خپل طلباو له کلیپونه نه ورکوم ده اوس ما ته په مدرسې کې دور حدیث پورې شکل زموږ سره دور حدیث دی ښه د طلباو د دور حدیث طلبا څومره کلیپونه کولی هر څه کولی شي ما ته ویلي هم دي ما ورته زما د مدرسې کې طلبا 50 پسې کلیپونه نه ټیک دا اوس زما خبرې ته غوږ کښېږده ده ما ته په دې مناظره کې داسې دغه راکوو چې ته ندیم سره باس کې د ده سره ولې نه کې صحیح ده د دا خبره کوله ما ته د مخکې یو ځل زما سره خبرې شوي دي هغه هم زما سره سیو پرتې دي په هغې کې ده ما ته دا ویلي چې زه به ماښام تا پسې محیب الله مولانا راولم او د ده سره زما خبرې شوي دي ده ما ته دا خبره په هغه ورځ کې هم کړې وه نن دا ګویا چې ده ما ته دا دویم ځل دا خبره وکړه چې ته د محیب الله مولي سره ولې نه کښېنې ما زه ورسره کښېنم زه خو د هېڅ چا دغه هم نه کومه که علمي خبره خبره خو دغه ستاسو حق وه دا خو زه په دې کې مطلب صحیح تاسو هغه تاسو چې وي دا جواب حق و لکه زه ما دا جواب چې په دې نه دی کړی لکه تاسو به خبره نه چې زه ورسره کښېنم دا خو واقع خبره چې ما څوک هم ووایي زه به ورته وایم چې بلکل تیاري کړه که هغه هر څوک وي که نه لیکن دا بله خبره ده چې ورال دا خبره تاسو څو ځله وکړه او د دې ټیک ده صحیح ده چې مطلب چې دا خبره تاسو چې څو ځله وکړه زه یم چې دا یو ځل نه کنده تاسو به کومه ماتیا ځله ټیک ده هغه خبره پیدا څه ده د هغې خبرې تاسو کله چې ما پسې شیرپلم ته راغلی بیا وی چې یاره کسان راته ولاړ وو زه واپس شم دا خبره تاسو په خپله باندې کړې نه ده زما داسې سپکه خبره دي چې تا اورېدل چې ما داسې خلاف خبره ده چا کړې نه ټیک خبره ده دا صحیح ده داسې خبره چې انسان پې زړه دوکاویږي هسې دوباره د هغې تکرار نه په کار خو ده ما ته دا وي چې ته کېنستو دغه نه کې ما ورته چې زه نه کېنستی زه به د وړې دورې په کار نه کېنستم زه په هغه وخت کې کېنستلی یم اصل زما مقصود اراده دغه خو په هغې کې بیا غونډ بیکګراونډ مخې له راشي اصل کې خبره چې سړی کوي نو هغې کې بیا خبره زوړ بیکګراونډ ته لاړ شي او د هغې نه علما داسې په جمعیت کې دي چې هغې زما سره روابط هم ساتي او هغې نظریتن عقیدتن ښه برابر دي خصوصا د کراچۍ اکثر علما چې هغې نظریتن برابر هغې سره زه بیا لانجې نه کوم او نه ما له دا خوند راکوي لکه ساجد نقشبندي صاحب چې دی هغه هلته د بریلیانو خلاف کوي او د بریلیانو خلاف خدمت کوي قسم دی چې هغې زما سره رابطه کېږدي تپوس کوی دی په کومه درجه کې ستا سره میلاویږي هغه شی زما نشته خو اوس مسله دا ده ستاسو اسماعیل مولانا شو ندیم مولانا صاحب سره ما په سړیتوب او په انسانیت باندې مناظره کول زما خپل ځای غونډ خلک بهر زما ولاړو ما په زړه کې دا ویلو که د ندیم مولي صاحب باندې چا ګزار کو قسم دی زه به یې مخې ته ودرېږم زه به یې دته ګزار ته نه پرېږدم هغه باړې والا لږ سخت غوندې خلک دا چا چې دیره و هغه ډېر سخت و یو پیر په ندیم مفتي صاحب پسې راپاڅېدو زه پاڅېدم ما کېنو خو د هغې باوجود بیا دې سوې ویل یاره موږ داسې وکړه موږ ومږل راومږل نو مایل دا مږل خو زه هم کولی شم یوه حواله وه ما ته ندیم مولي صاحب ته وي په جسم مثالي کې سوی ما ورته دا وښوده چې ستا دې مشر لیکلي دي چې الجاهد بالوجود المثالي لیس من اهل السنه بیا مې ورته دا ونه وي چې وروره تا ته یې داسې وي تا ته یې داسې وي ما ورته ستا خوښه ده که یې اخلې واخله که نه یې اخلې مه اخله داسې الفاظ به یو مناظر چېرته ونه وایي او داسې زما سره په دې مټه کې ډېر مولیان دي د مټې ستاسو د ګاونډ کې دا مدرسه ده د هغې نه تپوس وکړئ وایي زما د لاس ستاسو سره تکلیف میلاو شوی دی زما د لاس چا تکلیف نه دی میلاو شي خو اوس خبره دا ده چې یو سړی راشي او هغه تا ته وایي چې یاره پلانکي سره ته ولې نه کښېنې پلانکي سره ته ولې نه کښېنې نو زه خو درته ښه صفا خبره کوم لکه مطالعه مې ښه مضبوطه ده او شکر دی علم کې دغه تکبر نه دی په کار خو څه نه څه ګزاره مې شته کتابونه پړوم دا مې اووم اتم کال دی خپل کم څیزونه کې چې زما کمی و زه ملتان ته تللی م د خپل د یو استاد نه بل استاد نه مې سبق ویلی دی ځان مې برابر کړی صرف په دې نیت باندې زه یم چې زه طالبانو ته کتاب پړاو کوم دا غونډ کال شوی دی زه ځان لګیم د کتابونو مطالعه کوم زه چا سره دا دغه نه کوم چې وروره زه د چا بېعزتي وکړم یا بېعزتي وکړم که زه د چا بېعزتي وکړم قسم دی ماښام پې زه بیا خفه یم خو خبره صرف دا وي چې بعضې نیم ټایم کې تاله به ماحول داسې مهیا شي چې په هغې کې ته بیا دا جواب نه کوې بیا خلک ستا کمزوري ګڼي اوس خبره دا راغله د بلال مولي صاحب که تاسو وایي په مسله باندې ښه مهذب الفاظو باندې که ته وایې چې زه بحث کوم زه په هره مسله باندې در سره کښېنم پاتې شو د جمعیت باندې د کافر فتوا نو زه د طالبانو وا ته نه یم ناست زه نه د عالمانو وا ته ناست یم چې ما ته به خپل طالب وایي چې وا ډېر ښه دی وکړه ما ته به زما عالم وایي چې وا ډېر ښه دی وکړه خو زه سبا د قبر له روان یم زما سره د هغې غم شته زما هغې سوچ مخې ته شته زه ظاهري داسې ډاریکي فتوا نه لګوم چا کې غلطي د غلطۍ دغه به کوم چې دا غلطي ده خو داسې نه چې وروره زه سړی ته داسې یم چې ما ته یو ثابت کړي یو کلیپ راته وښایه یا راته بیان راته وښایه چې ما ستا تذکره د بلال سره زما دومره بحث شوی دی
کما تاسو نوم پسپک اغستی ته بلال په دې غونډه مناظره کې وګوره بلال پسپک نوم قدرې ښه بس صحیح ده چې دغه تاسو دغه نه دی کړی زه خو په هغه خبره کې دغه شی ویل چې دا کس دی رالیږلی دی په ما پسې ما سره په خپله ولې نه کړي ما تاسو وایي چې زه الریډي که زما د مرشد طالب علم کې نه د دورادي طلبه په روس کال کې خیال کړی دی بلال کنځلي منځلي به کول یو کس بل کس کنځلي به کول کلیپونو کې جی اور دې لکه دا په خپل باندې خپل بدنامي هم ده بل خبره چې زموږ خپل طلبه کې ماته طالب یاد ذکر کوم ماته به قطعا زموږ مرشد یو طالب دی اجازه نشته کنه څه نشي کولای کوم دا یو سړی دی اوس زه په خپل وایم چې دې څه چې وکړو که نه چې یاره مطلب هغه براعت او دا شی دا ما نه لګي نور د سمبټ د خبرې نه ستاسو دې بحث نه سخت مشورو سره زما نشته نه مې درلېږلی او نه زموږ کچه کار کوم چې په تاسو پسې یو ماشوم درلېږم لکه د طالب علم درلېږم په تاسو پسې بحث بس صحیح ده ټیک ده نو اوس د اوسني کلیپ باره کې څه وایې نو اوسني کلیپ په باره کې دغه دی چې تاسو د دې په جواب کوئ مطلب کوم انداز کې جواب کوئ که نه مطلب داسې تاسو خیر د دې که جواب کوئ نو زما تاسو ته په دې باندې اعتراض نشته چې یاره مونږ مطلب دی چې مونږ څه دې نوم دی لکه زموږ خبرې وشوې جی نو زما خبرې چې وشوې نو لکه مطلب چې مونږ چې کومې خبرې کړي دي د هغې هم د رضوان لکه د وجې نه شوي دي او دوی چې کوم کړي دي نو هغه په خیال دې کړلی په دغې باره کې شوي دي چې تاسو باقاعده زه ټارګېټ کړم انسان خو انسان یې که نه نو خامخا مونږ ته زړه ته خو دومره اړه شي نو ما د هغې رد عمل کړلی لکه ټیک ده جی بس صحیح ده ورګانو غرض دا راووتو چې خپل مشران او خپل مفتیان او شیخان د په خلقو مه بېعزته کوئ دا کم طالبان چې بیا ویډیوګانې شیر کوئ چې وروره د پلانکي بېعزتي وکړه او د پلانکي نو دا ستاسو د لاسه کېږي نو چې ستا مشر عجز د ځان نه خبره نه یو ستا د لاسه بېعزته کېږي نو دې کې ستا لاس دی طالبه په دې کې ستا لاس دی د براینا مناظره په دې کې ستا لاس دی مناظره په خپله نه شي کولی بیا بل له لانجې جوړې کوي لکه یو د شیرګړ هغه دی یو دا یو دی دې کس بیا کلیپ کړی دی د رضوان د سر به د دې حساب هم کېږي انشاءالله